دنیا خو زمونږ او ستاسو نه اسن پاتې کېدونکې ده، یو ورځ به پاتې کېږي. د دنیا دغه تعلیم، د دنیا دغه ډګریانې، د دنیا دغه سندونه، د دنیا دغه هر څیز هغه پانی دی، ختمېدونکی دی. په دنیا کې الله رب العالمین یو ډګري داسې پیدا کړې ده چې هغه د قرآن کریم په شکل کې ده. یو تعلیم داسې پیدا کړی دی چې د قرآن کریم په شکل کې دی. عزتمندو مسلمانانو ورونو، دغه تعلیم، دغه علم او دغه ډګري ستا په دنیا کې په کار راځي، په قبر کې په کار راځي، په آخرت کې په کار راځي. قبر کې په کار راځي، په آخرت کې په کار راځي. او دارنګه چې کم دنو ان تر دې پورې چې دغه ډګري به تا جنت ته رسي، دغه ډګري به تا په قبر کې کامیابی. حدیث کې راځي کله چې سړی وفات شي او دې په قبر کې کېښودلی شي، دته ملائکې راشي او د ده نه یو 3 سوالونه کوي، 3 سوالات کوي، او څلورم بیا د هغې متعلق کوي. یو سوال دا وکړي چې من ربکا، رب دې څوک دی. دویم سوال دا کوي من نبیوکا، پیغمبر دې څوک دی. او دریم سوال دا کوي چې ما دینوکا، د چا په قانون باندې تا خپل زندگی تیره کړې وه، د چا په طریقه باندې ته روان وې. اوس من ربکا دا سوال دی، ستا رب څوک دی. من نبیو کا سوال دا دے ستا پیغمبر سوک دے، ستا قانون سو، دا سوالات تی سیوا. اس دنیا کے تارب پہ جاندلے دے او دنیا کے دے دا اللہ رب العالمین سر واسطہ برابر دا. نو تب بیا داوائی چی ربی اللہ، رب زمان اللہ. دنیا کې رضا الله د حبیب سره واسطه برابر ده. غم او خادي د الله د حبیب په طریقه باندې کړي ده. ګورا داوی منګ ډېرې کوو، داوی منګ ډېرې کوو، یره چې موږ په پیغمبر باندې قربان یو، یره د پیغمبر د طریقې نه وسو خلاف کوي او د الله په حکمونو او د نبی په طریقو کې صدا کامیابی ده. اسی وایو کنه وایو، خود دی د نبی د طریقې پته بیا ستا په غم او خادۍ کې لګي. داسې عام خور سړی وایي زه په سنت روان یم، کله تا باندې غم راغی ستا به پته ولګي چې ته د الله د حبیب تابعدار یو که نه تابعدار. کله تا باندې خادي رالاله، اوس په خادۍ کې زما او ستا پته لګي چې آیا ته د الله د حبیب تابعدار یې او که نه یې تابعدار. منګه مصیبت دا دی زما عزتمندو، دا دین منګ صرف جماعت پورې خاص کړی دی چې جماعت کې مسلمان یم، منځ به کوم او دس به کوم او بهر چې زما څه خوښه دا به کوم، غم خادۍ کې چې زما څه خوښه دا هغه به کوم. نه نه وروره، ته بنده یې او بنده د بند نه ماخوذ دی او بند دی ته وایي چې دی به په دایره د اسلام کې، داسې نه چې په دایره د جماعت کې به مسلمان، نه نه، دی به په دایره د اسلام کې مسلمانی، د اسلام د دایرې نه به دی بار کېږي نه. نو موږ په خادۍ کې آزاد یو، په غم کې آزاد یو، حالان کې داسې نه ده. موږ او تاسو ته په عربی کې عبد وایي، عبد او عبد بنده ته وایي، عبد غلام ته وایي، او غلام او نوکر هغه د خپل مالک تابعداري. چې کله د مالک تابعدار نه دا بیا غلام نه دی، دا بیا نوکر نه دی، دته بیا چوټي میلاویږي، دته وایي زه خپل کار کوه، ته زما نوکر یې او که زما نیکه او پلار یې. خیال دی.
د دې وجه نه عزتمندو مسلمانانو ورونو اوس په پته ولګي چې ما من نبیو کا ستا په دې جواب کې څومره وزن دی کتا په دنیا کې د الله د حبیب په طریقه باندې خپل زندگی تیر کړې غم او خادي د الله د حبیب په طریقه باندې کړې نو ته بیا وای چې نبی محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے او که چرتا نه د په غم کې د الله د حبیب په سنتو باندې عمل کړی او نه د خادی کې د الله د حبیب په سنتو باندې عمل کړی نو زما عزتمندو مسلمانانو رونو بیا وکاته ورانه ګوره دا د الله د حبیب نه دوانه طریقې ثابت دي کله غربت ته نو د الله د حبیب د واده ډوډۍ مختصر غونډه کړي دا څومره مختصر ده د جنگ نه روان دي سفر کې د بخاری روایت ده صفیه رضی الله تعالی عنها ورته جنگ کې ملاو شوې ده لار کې ور سره واده کړي ده لار کې سفر کې دسترخوان یې وګړاو ملګرو ته وای چا سره چې سدي نو راي وړي نو چا کجوري راوړي او چا چواره او چا او دا د واده ډوډۍ شو خبر آسانه ده وروره کله دی وس نشتا بس داسې وکا چې وس شته دی نو بیا د هغې تاریخ ګواه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره چې کوم واده کړی دی نو په هغه کې دومره غوښې پخ کړی دي چې خلک یې په غوښو ماړه کړي بهرحال عزتمندو د من نبیو کا ترتیب به اعلی برابري چې کله ستا طریقه په غم او خادی کې د الله د حبیب راغستی او کو د الله د حبیب طریقه دی په غم او خادی کې نه خپل کړي نو زما مهربانه دغه سوال کې پیل په دغه سوال کې بیا فعل ورو خبر ورسېږي دریم سوال دا دی چې د چا په قانون باندې روان وي ما دینو کا قانون دې د چا اختیار کړو اوس دغه دې کوم تاسو وشه زما عزتمندو د دې جواب هغه سړی به ورکول شي چې د قانون د الله او د الله د حبیب منلی زمنګ اسلام دا کمزور قانون نه دی دا کمزور دین نه دی دا چې کم دینو نقصان پکې نشتا الله وی دا ما کامل کړی دی او دا ما سره پورا کړی دی او چې الله وی ما کامل ک ما می پورا ک کنه نو بیا پکې چې کم دینو سره نقصان نشته دی نو چې نقصان نشته دی نو دی کې आवाज د جماعت قانون نه دی بلکې دی اسلام کې د جماعت قانون هم دی د وجره قانون هم دی د کلی قانون هم دی د ضلع قانون هم دی د صوبې قانون هم دی د پورا ملک قانون هم دی او د پورا دنیا قانون هم دی او دا ځکه خو مونږه ذلیل او خوار یو آغا شاعر مشرق فرمایلی و علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اغویلی وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر آغا خلق صحابہ عزت مندو اغیل اللہ عزت ورکڑو وجہ سوا داغی وجہ داوا چاغی قرآن بار کڑو قرآن ناپس کړو قرآن ودرولو قرآن د زندګۍ مقصد جوړ کړو او منګ ذلیل او خوار یو ځکه من قرآن پرې خې کنو تلاوتونه کو تلاوتونه پروژه کې خو خاص کار کو کنه کنور نه کو نو پروژه کې خو کو د روزه کتاب خو دې خو لیکن قرآن چې د کم مقصد د پاره راغلی دی زما عزتمندو چې قانون او بالادستی به د چای د الله د کلامي هغه په پورا دنیا کې نه ملاويږي په پورا دنیا کې پورا نظام د قرآن نشته خبر پوهیږي په پورا دنیا کې پورا نظام د قرآن نشته دی
که په بعضې ځایونو کې شته دی نو څه لږې لږې ټوکړې به پوره نشته، خو هغه لږې لږې ټوکړې د هغې خیر هم ډېر دی. هغه لږه لږه مسلماني چې ده او هغه لږ لږ د اسلام نظام چې دی نو د هغې برکات هم ما او تا ته معلومیږي د دې خبرې نه چې یو ملک دی او په هغه باندې 80 کاله او 40 کاله جنګونه وشي او نن هغه مخ په وړاندې روان دی، او یو ملک داسې دی چې هغه چېرته جنګ لیدلی هم نه دی او هغه چې کوم دی نو مخ په کته روان دی. پته لګي که چې دا د الله رب العالمین د دغه معمولی غوندې قانون څه لږ لږ احکامات پکې قایم دي او نافذ دي او د هغې خیر او برکت دومره دی. د دې وجه نه زما عزتمندو منګه په کور کې د الله نظام نشته، زمونږ په حجره کې د الله نظام نشته، زمونږ په تاڼه او تحصیل کې د الله نظام نشته، زمونږ په ملک کې د الله نظام نشته، په پورا دنیا کې پورا نظام نشته. د دې وجه نه خلک د پریشانو سره که امن دی نو دا هم د الله رب العالمین په نظام کې دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی عدی رضی اللہ تعالی عنہ تا دے نوے مسلمان دے او دتا وی عدی کچرتا جون وفا وکڑا او ز جم دے اوما نو دو درے کارا بتوی نے یو کار بداوشی چه دا هیارین با یو زنانا دا کالو ڈکر روانی او بیت اللہ شریف تبرازی او د دې بیت الله نه به طوافونه کوي واپس بزي او لا تخاف الا الله دا الله نه علاوه به د بل چا نه یره نه وي. ما ورته وې چې په دې لاره کې خو ډېر ډاکوانو کلي دي اب سيو وي ما ته وې چې ته څه خبرې اسلام منافذ شوی دغه ډاکوان به د اسلام محافظ ګرځېدلی، دغه ډاکوان به د اسلام محافظین ګرځېدلی، هغه به بیا حفاظت کوي د خلکو. وی همدغسې وشوه چې ومې لیدل او بیا وفرمایل چې د فارس او د روم او د نورو علاقو خزانې به راځي او دلته کې به تقسیمیږي، دلته کې به تقسیمیږي که ژوند وفا وکړه او به ویني. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلو خو پیشنګوئی موجوده وه د عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه ده او د هغه ځای نه مال راغلی دی، صحابه فتح کړې ده، مال راغلی دی، جومات کې یو ډیری د مال ودرېدله. عمر رضی الله تعالی عنہ وکتل ویل دی کې چې کم دی نو څه بنګړي دي وی هغه پکې کم دي. یو سړی رسته شوی کور ته تلو هغه وی چې بنګړي ما سره دی راوړل. وی رسول الله خو د بنگلو خبرم کړی وه چې د هغې بنګړي به هم د هغې د زنانو بنګړي به هم په دې کې څه په مال غنیمت کې راغلي. نن د مسلمان د زنانو بنګړي د بل چا په لاس کې دي، د کافر د زنانو بنګړي مې ونه لیدل. خبره پوه نه شوه ولې مسلمان مقصودي کار پرېښی د نظام د الله رب العالمین د پاره کوشش نشته. نو ما دینو کا اوس خبره موږ دې پورې کوله رونو چې دا یو ډیګري ده چې د قرآن په شکل کې ده، د قرآن په شکل کې ده، دا ډیګري ستا په دنیا کې هم پکارېږي او دا ډیګري ستا په قبر کې هم پکارېږي او دا ډیګري ستا په آخرت کې هم پکارېږي. دنیا کې پکارېږي، الله به د عزت خوراک هم درکوي او الله به د عزت جامه هم درکوي، الله به د عزت زندگی درکوي اگر چې هیڅ به هم نه وي، اگر چې هیڅ به هم نه وي. تپوس کوم وروره عامه خپل ځان نه یادوم، عامه معاشره ده په دې ټولو خلکو کې، په ټولو خلکو کې د دیاړي مار دیاړي څو ده؟ څو ده؟ 800 روپۍ ده. او د ګلکار دیاړي څو ده؟ ډیوټي څو ده؟ 1300 ډیوټي دغه ده دیاړي ده او ډیوټي څومره ده؟ 8 غنټې د ګلکار هم ده او 8 غنټې د مزدور هم ده. داسې ده که نه؟ او نور د ملازمان چې کوم دي دې ته پسې نه ځما هغه شی بې حسابه دی که نه؟ صحیح ده. ډیوټي 8 غنټې ده، د امام ډیوټي څومره ده؟
24 घंटे دیاړي څومره 1.5 روپۍ خیال دې لکه عام خبره کو د دې صحابه یو عالم دی دا پیژنې به تاسو امیر حسین باچا سے هغه فرمای وای ک پښتانه به الله رب العالمین په دیو د ټول پښتانه یادوم ها پښتانه به ځکه چې رواج دسې دی نو څوک هم لکه خیال نه ساتي خو خبرې لر اعظم مقصودی خبره کوم غره هغه ته سوچ کوا هغه فرمای وای اے پښتنو په قیامت کې وستاسو گریوانو نه او د دې امامانو بلاسو نه خبره پوي وای د دې امامانو بسې لاسونه وای دا به مراکاږي بیا فرمای ګوره د دې باوجود چې لکه یو امام دی نو داغه چې زیات نه زیات تنخواه نو 10,000 وای سو وای لکه نه وای خو 10,000 ما مقرر کړ ټیک شو اوس په دې 10,000 کې تاسو ما ته وای په دې ټوله مجمع کې تاسو ټولو ته ما زمانه خپل واسکټ د چاشتا و خیره شتا ها زمانه خپل کپڑے د چاشتا ها ځان یادوم کنه کوله ټوپۍ زمانه چا بل چا په سر کړی دا پټکه څلور 15 پټکی الحمدلله پراته دي څلور 15 پکولا دا شته تاسو بلیدل کله زيو کله بل استعمالوم د سیدا کنه دا پټکه هم کله یو استعمالوم اول ورځم چې ختم راته 5000 روپۍ باندې مازال لا تور پټکه نه دي هغه واغستو په خبره پوښوي دا غي نمخ کې هغه بل چې غالبا په 1400 کو په سو باندې ماغسته خیال دې شو او دا غي نمخ کې هغه بل کم تور چې دي اوس دا ولې رورا دا ولې د الله رب العالمین د دین سره واسطه ده د الله د کلام سره واسطه ده د الله کلام عزتمند دی د الله دین عزتمند دی امام به الله ولې نه عزتمند کوي خیال دې یو کار بلم دی رورا که امام سره د دینا چې مقتدیان دغه حالات ته خدای باوجود هم کچرته امام سره خصیز وویني دا مقتدیان استاد خو ګوره مشخه هلکه دا به د کم زین را پیدا کړی ښا کوله گاډه ور سره دی ښا دا به د کم زین کوله وسکټه چولې ده دا به د کم زین را پیدا کړی دا به ولا چا غستی دا چا غسته نه په خپل په د زما چې د دوره تفسیر دلته کې ختمو په هغه ورځ باندې لاړم او قاری صاحب غالبا را سره قاری صاحب را سره وغه نه تاسو وکي تاسو د قاری صاحب او په هغه ورځ باندې چې الته کې موږ مدرسه کې ختم کو داغې نه بعد لاړو بازار کې او بازار کې په خپل پیسو سکه واغست صحیح ده دا دکاندار نه واغست بل شي ماته ورته اوس بهر حال زما عزتمندو دنیا کې هم عزتمند ده دنیا کې هم څه ده عزتمند ده قبر کې هم عزتمند ده دغه سړی چې دا درې سوالاتو کې کامیاب شو ملائکه به ته وایي دا سوالات د کم زینه از د کړه دي د بوې قراتو کتاب الله دا الله کتاب مې لوستل دي پاغه باندې به ایمان راوړو پاغه باندې مې عمل کړو دا غې د وجنمات د دې سوالاتو دا جوابات څه دي معلوم دي قبر کې عزتمند ملائکه به ته نوم کنا امت الغرس الذي لا يوقظه الا احب اهل اليه د ناوې غوندې ودشا آغا ناوې چې هغه بل څوک نه راپاسي خوبې څوک نه خرابوي مګر یو کس صحیح ده کنه وې داسې ودشه نه بېغمه ودشه تا باندې بس غم نه آخرت کې مې عزتمند دی قرآن والا عزتمند دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قاری د قرآن ته وویل شي قرآن لولا په دمه دمه لولا دنیا په شان په تراو کې ګړ 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 نو نه په دمه دمه باندې وایا او د جنت په درجو باندې خېجا ستا اخیری منزل هغه د کمزه کې چې ته وناس ته ورسېدلې اسې دې خیال لې چې سړی د الحمدلله خو په سور لګیایي جلتی پکې نه د تراو په شان دي کنه ټیم ته ختميږي را ختميږي نه او دغه په سور لګیایي او برخي جو تلاوت کوي نو دغه به نورم په مزه و چې نورم برلا شم کنه نو دغه به هغه چتو درجو ته شي هغه ورسیږي د دې وجه نه حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
د قرآن عاملین، د قرآن قاریان، د قرآن عالمان، دا با د جنتیانو منبرانی. مشری مخوخه ده که نه؟ خوخم ده که نه؟ وی دا با د جنت منبرانی مشران. خیال ده؟ اس دنیا کې هم دا عزت زندگی، آخرت کې هم دا عزت زندگی، په قبر کې هم دا عزت زندگی. دا هغه ډیګری د زما عزت مندو چې دا الله په شکل قرآن کریم دنیا ته رالیږلې ده. د دې سره تعلق پکار دی او تربیت خپل اولاد لره د دې کلام پکار دی. ما راته مخکې وویل که نه خبره د تربیت روانه چې خپل اولاد لره دینی تربیت هغه ضروری دی. که دینی تربیت نه یو نو ګورې تیر ځل ما تاسو ته دوه درې قصې کړې وې، پوه شوې که نه؟ او اوس هم درته دغه ویمه چې که دته د دینی تربیت ورنکه نو دی به چېرته سیټ ته ولاړي، څوک به در باندې خاورې اچوي. دی به چېرته سیټ ته ولاړي، څوک به د قبر ته کته کوي. دی به چېرته سیټ ته ولاړي، څوک به در باندې جنازه پړاوي. کیدای شي اودس یې هم نه وي، د اودس چل هم نه ورځي. او چې دینی تربیت دی ورکړی دی، دین دی ورته زده کړی دی، او دی به چې کوم دی نو په تا باندې په خپله جنازه هم کوي، په خپله به غسل هم در کوي، په خپله به راته کفن هم در کوي. هسې څه دي خیال شیخ القرآن رحمه الله به ویل که نه چې یو سړی د جمدي ته ووایه چې ستا د فلار نه پرتوګ وباسم. خبره مناسب نه ده خو راله پکې. دا خبره کنزله ده که نه ده وروره؟ کنزل دی که نه دي؟ خو چې کله مړ شي نو بیا ګرځو په نورو پسې چې راشه زما پلار له غسل ورکا. نو مطلب یې څه دی؟ خو دقه دی که نه دی؟ اوس که په خپله چېرته تا دین زده کړو نو په خپله به تا خپل پلار له غسل ورکړي، په خپله به د کفن دی به لا بل خوند کوو چې ستا د سترګو نه اوښکې هم روانې دي او بابا له غسل هم ورکې، ستا د سترګو نه اوښکې هم روانې دي او بابا له کفن هم ورکې، ستا د سترګو نه اوښکې هم روانې دي او په بابا باندې په جنازه هم ولاړې او مختلفې دعاګانې پکې وایي. ځکه مولیان خو د جنازو نه هم د تراو په شانې وځي که نه؟ ټک 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 جنازه هم بس داسې یو ګړستي وباسي، په پته به پوه نه شي، ته به هم ورپسې مونځ ونه رسې. خیال دی؟ نه نه، دا د یو دعا نه ده، د دې نه علاوه نور هم داسې دعاګانې د زما عزتمندو چې صحابي په رسول الله پسې ولاړ دی او نبی رسول الله په یو مړي باندې دعا کې مشکات کې روایت دی. هغه صحابي وایي ارمان دی چې دا مړی زه وې، ارمان دی چې دا مړی زه وې او رسول الله ما ته دا دعاګانې کړې او بیا قبر ته کته کول صاحبه. دا ټول کارونه د دین سره تعلق ساتي. که شلم یې کړی دی نو دا چل نه ورځي. هسې زه ستا نه تپوس کوم، یو سړی دی د هغه سره د دنیا ډګریانې دي، شلم تعلیم خو نشته خو د شلم هم پکې کړی دی. یو مسلې ته ته مخکې کې مسلې ته ته مخکې کې هغه غریب شلم کړی دی خو سورة الاخلاص نه ورځي. پوه شوې که نه؟ سورة الاخلاص هغه سورت دی چې هغه بوډاګانو لم ورځي او ماشومانو لم ورځي خو دله نه ورځي. نو نور سورتونه خلاصه کوي. د دې وجه نه عزتمندو د دین سره تعلق پکار دی. خپل اولاد، خپل اهل و عیال، قرآن ذکر کوي قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځان هم د اور نه بچ کوي او خپل اهل و عیال هم د اور نه بچ کوي. الله تبارک و تعالی دې زموږ او ستاسو کشران دینداره کړي. الہ العالمین دې موږ او تاسو له په دې څو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي.